أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل ډېر زیات محترم مسلمانانو حاضرینو او اوریدونکو په تېره خطبه کې موږ دا خبره کړې وه چې د الله تعالی قربت او نزدېکت دا ولې ضروري دی د هغې مراحل څه دي په دې نننۍ خطبه کې به موږ دا خبره ذکر کوو چې الله تعالی ته د نزدېکت او د قرب حاصلولو هغه ذرایع څه دي موږ په څه کارونه کوو چې هغې باندې موږ الله تعالی ته نږدې شو ټولو نه اول په دې خبره باندې ځان پوهول دي چې الله تعالی په قرآن کریم کې خپل صفت بیان کړی دی الله الصمد او دا غره حدیث کې دا خبره راغلې ده چې الله تعالی د خپل بندګانو سره ډېره زیاته مینه لري هم دا غره خبره په قرآن کریم کې بار بار په مختلف ځایونو کې ذکر کړی شوی ده سره د دې چې الله تعالی چې دا څومره انسانان او مخلوقات پیدا کړي دي د دې سره بې پناه محبت سره یو حدیث سندن ضعیف دی هغې کې دا راغلی دي چې الله تعالی د خپل بنده سره د اولیاء او میندو نه زیات محبت ساتي بیا دا خبره زموږ په دې معاشره کې ډېره زیاته مشهوره شوې ده نو اولنۍ خبره خو دا ده چې د اولیاء او د عادت شوي دا په عربۍ کې د تکثیر او د زیاتوالي لپاره راځي علماء کرام فرمایي چې داسې تحدید نه دی پکار چې الله تعالی داسې محدوده مینه انسان سره کوي بلکې د مور داسې مینه الله تعالی د انسان سره ډېره زیاته مینه ساتي خو د دې سره سره الله تعالی الله الصمد بے نیاز ذات دی چې څوک الله تعالی حکمونه مني د الله تعالی اطاعت اختیاري د احکام او د حدود الهي د الله تعالی د حدودو د هغې رعایت وساتي نو د دغه انسان سره د الله تعالی داسې مینه کوي چې دومره نعمتونه ورله ورکړي چې هغه لا زوال دي خو چې کله انسان نافرمان شي او دا د الله تعالی نافرمانی شروع کی نو بیا الله تعالی
صمد ذات دی بے نیاز ذات دی دا انسان بیا ته ضرورت نشته او هغه د سزا لپاره بیا داسې آزادونه تیار کړي دي چې په دې دنیا کې اوسره دا غي تصور هم نشي کېدی اخرت ته چې کله بیا خلک لاړ شي او بیا دغه جهنم ته لاړ شي بیا به ورته پته ولګي چې موږ په دنیا کې کم بغاوت کړی دی دا غي سزا خدا فرق مراتب په پاغي کې چاته د زیات سزا چاته د کم سزا خو هر سړی به دا محسوسي چې زما د سزا باندې په جهنم کې د ټول نه زیاته ده نو د دې وجنه دا خبره په ذهن کې خودل پکار دي چې سره د محبت د الله تعالی موږ سره ډېر مینه ساتي خو موږ او تاسو وګوره تخپل ځان الله تعالی ته نږدې کوو او چې کله بیا بنده الله تعالی طرف ته رجوع وکړي او الله تعالی نه یره اختیار کړي نو الله تعالی په دې دنیا او په آخرت دوه کې په دې انسان باندې بیا ډېر لوی نعمتونه کوي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب چې کوم انسان د الله تعالی نه یره اختیار کی او د الله تعالی یره دې ته ویل کیږي چې الله تعالی کوم سيزونو نه منع کړی دنو هغه نه انسان منع شي او چې کوم سيزونو حکم کړی دنو دا هغه پوره فرمانبرداري وکړي نو دا انسان الله تعالی موږ د لارې کولاو او دته به داسې ځای نه رزق میلاویږي چې هغه به د وهم او ګمان کې نه چې دا رزق راته چرته نه میلاوي نو د دې وجنه قرب الهي دا پکار ده خدا به موږ تاسو ته په سبا نه میلاویږي نو هغه ډیر څه زرایي دي انسان الله تعالی ته خپل نزدېکت وغواړي نو ډیر څه لارې دي د نزدېکت خو هغه کې د ټولو نه اهم لار چې د هغه د موز لار ده موز الله تعالی په انسان باندې فرض کړی دی او دا د ټول فرایض نه چې دی لوی فرض دی او یو انسان چې منځ کوي نو د باندې اعتماد کول پکار روایتو کې راځي چې کوم سړی جمعه ته ځي کنه او 15 وخت منځ کوي نو ته هغه باره کې دا گواہی ورکول شي چې دا سړی مؤمن دی او مؤمن هغه چاته ویل کېږي چې په ایمان راوړل او په مؤمن باندې اصل کې اعتماد په دنیا کې کېږي چې کوم سړی منځ کې کمزور دی نو په دا باندې بیا اعتماد کول چې دین نه دی پکار دا بیا د خپل معاشرتي چې کوم څومره امور دي نو هغه بیا ورته ورکول او د هغه مشري په چې کوم سره موږ نه کوي د هغه باندې اعتماد بیا نه کوي او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد انسان د سجدي په حالت کې الله تعالی ته د ټول نه زیات نږدې او موسی علیه السلام چې کله الله تعالی ورته نبوت ورکاو کوهی تور په لار د مدین نه روانو مصر ته راتلو نو ولنۍ وحی چې کوم راغلی و الله تعالی ورته هغه ولنۍ وحی کې دا فرمایلی چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وزستا وزال لایما زمانه الهو بل څوک د عبادت لایق او معبود نشته نو ته زما عبادت کوو بیا په خاص کر واقم الصلاه لذکری دا مسجد نو زما د یاد د لپاره منظم چې دنه دا کوو نو د ټولو نه اولنۍ ذریعہ چې پاغه باندې انسان الله تعالی ته نږدې کیږي هغه موږ دی او په موږ کې چې دا کوم فرایض دي د دې باره کې الله تعالی فرمایي چې زما بنده په دې باغ اعمال باندې ډېر زیات ماته نزدیکیږي چې کم په ما فرض کړی دي او چې کم نفل دي چې هغه کوي نو بیا د بنده ماته نور هم ډېر زیات نزدیکیږي نو چې فرض کم منځونه دي دا خو به خامخا کول غواړي دا په موږ تاسو باندې فرض دی خدای الله تعالی ته د نزدېکت او د قرب الهي او چې کم خلق د ولی الله او د الله تعالی د اولیاء وینا قابل دي نو هغه خلق د نوافل هم کوي صرف فرایض منځونه چې دین دا بیا که انسان صرف فرایض شروع کوي او د دین علاوه نور نوافل نه کوي نو د دې انسان نو بیا کوتاهی کیږي کمه بکیږي د فرایض کې به بیا بدنه کوي چې کم سره ور سره نوافل منځونه سنت تهجد دا سنور چې څومره مسنون منځونه په احادیثو کې راغلي دي هغه ټول ور سره شروع کړي نو دا انسان د الله تعالی ډیر زیات کوي او خاص کر په نفل عبادتونو باندې چې دا انسان د الله تعالی ته ډیر زیات نږدې کیږي دوه ذریعہ د الله تعالی ته د قرب او د نزدېکت هغه ذکر دی او تلاوت د
د قران کریم الله تعالی قران کریم کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب چې خبردار زړونو ته اطمینان شې نو دا د الله تعالی په ذکر باندې ملایي نو ذکر او دا په هر حال کې الله تعالی یاد ساتل چې نو دی باندې انسان الله تعالی ته نږدې کیږي مشران علماء کې عالم تیر شعر هغه خواله چې کله شاګردان لاړل ورته ویل دا شیطان دی په موټرسایکل راوستو کنه پزړه کې دی راوړل شاګردانو چې کوم د نو خبر د دې خبر نه وبد تاسو کو حضرت شیخ د دې خبرې څه مطلب وکړه ذکر دې کړه خدای در سره په موټرسایکل راغلی ځکه چې انسان شیطان خو انسان پوری دی نه او کپلاره دې ذکر نه کړي نو بیا دې شیطان ځان سره پزړه کې راوړل نو دوه نظریه چې کومه ده چې الله تعالی په انسان نزدیکیږي هغه ذکر دی او تلاوت په قران کریم دی په دې باندې انسان الله تعالی ته نزدیکیږي او درېمه چې کومه ذریعہ ده نو الله تعالی ته د نزدېکت هغه په تنهایی کې الله تعالی ته جړل دي او دا قرانګي د شپې چې ده نو عبادت کول دي الله تعالی او په حدیثو کې راځي چې کله د شپې د آخرت پهر شي د آخرت دې څه شي نو الله تعالی د آسماني دنیا د دنیا ته چې کوم نږدې اسمان دی کمایلی لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي دې تر راکوشي او وایي چې آیا څوک شته چې زمانه وغواړي او زور لور کم آیا څوک شته چې زمانه بخنه وغواړي او زه داغه بخنه وکړم نو په دغه ټیم کې چې کوم خلق چې دین او هغه پاسي او الله تعالی ته وجاړي د الله تعالی نه خپل جایز حاجات وغواړي د الله تعالی نه بخنه وغواړي نو الله تعالی به دغه خلقو ته بخنه چې نو هغه به ورکړي نو دریم هغه عمل چې تاغیبا انسان الله تعالی ته نزدیکیږي نو هغه په تنهایی کې د الله تعالی یاد دی عبادت دی او د قرانګي د الله تعالی ذکر تهجد وغیرہ قران کریم کې دغه خلق بارک چې دین الله تعالی فرمایي ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا دا خلق هغه دي چې دیو په عاجزۍ سره د الله تعالی عبادت کوي او د قرانګي د الله تعالی په یاد کې چې دین وجاړي بل په قران کریم کې الله تعالی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په دې امت کې وړله بداسي چې هغه د الله تعالی په کورونو کې راجم شي او دوی کې بعض خلک د قران کریم تلاوت کوي او څوک چې دین هغه د درس او تدریس کوي یو بل ته خودنه کوي الله تعالی د قدر خلقو باندې چې دینو سکینه نازله کی خپل رحمت په را نازل کی او د قرانګي الله تعالی په هغه محفلونو کې ذکر وکي چې کوم یعنی د فرشتو په محفل کې به الله تعالی چې دین بیا دې انسان ذکر او قران کریم کې دا خبر راځي چې فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تاسو ما یادوي زبستاسو چې دې یاد نه کوم او د الله تعالی د یادګیرنې مطلب دا دی چې زو تاسو باندې رحمت چې دې واغه په نازل او تاسو مغفرت وغیرہ وکړو بل دا دی چې انسان توبه او استغفار ډېر زیات وکړي احادیثو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وزه په ورځ کې یو حدیث کې دا سره راځي چې او یا ځل چې دین الله تعالی ته توبه او داسم استغفار ویم او په بل حدیث کې چې دین سل کرته راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی نه بخنه غواړي نو الله تعالی نه بخنه دا یو داسې عمل دی چې په دې باندې الله تعالی اخروی او دنیوي ډېرې شی فائدې ورکوي او حضرت نوح علیه السلام چې خپل کارګزاري کله بیانوي هغه کې یو خبره دام د چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا بما خپل دې قوم ته وی الله چې تاسو بخنه وغواړئ نو د الله تعالی به تاسو ته بخنه وکړي او يرسل السماء عليكم مدرارا فتاسو باندې بچیدنو بارانونه بچیدنو وکړي ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تاسو له بچیدن نارینه اولاد بدر او دا قرانګي تاسو چې دین استاسو باغونو استاسو فصلونو استاسو معیشت هغه کې بچیدن اضافه کوي
نو اخروی فائدہ په توبه او استغفار سره الله تعالی انسان ته دا ورکړي چې دا هغه بخنه وشي هغه د جنت لواله جوړ شي او نور دنیا کې چې دین الله تعالی اولاد مال و غیره او د قرنګي ژوندۍ کې چې دین سختی په انسان باندې ختمي دا دغه لپاره لوی ذریعہ چې دین هغه توبه او استغفار ده اوس موږ تاسو ته څنګه دا خبره پته لګي چې آیا زموږ تزړه کې د الله تعالی مینه او محبت شته که نشته نو دا غي د لپاره علماء کرامو سره علامات هم لیکلي دي دا کې یو دا چې نیکی طرف ته د انسان رجحان زیات چې کوم نیک کار نو انسان د زړه کې چې خدای پاک بس دا نیک کار چې دی نو دا زو دین دا خبره ده چې په ګناهونو باندې د انسان خطا کیږي چې ګناه اول خو پکار د چې ونه شي د انسان نه خو بیا کمزور د انسان چې وشي نو هغه باندې ندامت پکار دی خفګان پکار دی چې رمانه خدا دا ګوره دا الله تعالی دی عظیم سلطنت دی زموږ استاد کورونه دي کنه هغه کې یا زموږ استاد شکم دایره اختیار کې کم ځای نه دي هغه کې چې زموږ څوک دغه وکي څوک زموږ د قانون خلاف ورزي وکي نو بیا هغه سزا ورکړو او د قسمتینه په سواد کې چې دین یو طالب علم دغه شانتي د استادانو به نافرمانی شوی یا د مدرسې قانون کې خلاف ورزي کړي نو هغه دومره واجب چې بیا وجل دی نو دا خو ظلم دی خو زموږ استاد چې کوم دایره اختیار کې کم ځای نه دی هغه کې زموږ د قانون څخه خلاف ورزي کوي نو هغه سزا ورکړو چې د ملک پسته یو چې دا غدار دی خو قتل پکار دی او چې کوم نجی زینه نو هغه کې خلک رپورټ کوي ورجی د ګوره دلته کې زموږ دغه قانون خلاف ورزي کوي نو چې موږ خپل زموږ هیڅ اختیار موږ الله تعالی د بعض زینو څخه معمولی شاته اختیار راکړي چې دا ستا اندر شي هغه کې موږ چا چې دینو نافرمانی نشو برداشت کولای نو چې د الله تعالی د لوی سلطنت لازمه کې اسمانونو موږ تاسو پیدا کړی الله تعالی یو بیا را ته ځل خودل هغه طریقه خودل دغه د وجود موږ د الله تعالی نافرمانی کوو هغه خپکی ګونه دا د الله تعالی د قربت نه ډیر زیات لري والي نو چې کوم سره په ګناه باندې خپکیږي او دا غزلت چې دینو په دې باندې خپش چې یاره دا خمانه د الله تعالی وی نافرمانی وشو نو دا کس چې دینو د الله تعالی ته زیات نږدې بل دا چې دنیا سره د دومره مینه نه دنیا ګټل حلال رزق پیدا کول دا یو ډیر لوی عبادت دی او کنن سبا زمانه کې خو حلال رزق پیدا کول چې دا ټول نه ګران عبادت دی نور منځونه ذکرونه تلاوتونه حج زکات جهاد دا ډیر آسان عبادتونه دي په نن سبا زمانه کې خو حلال رزق پیدا کول چې دا ډیر زیات ګران شوی ځکه زموږ استادو عمومي دنیا کې چې کوم نظام دی نو دا د سود مطابق دی نو کچرته انسان یو غواړي چې زه بالکل خپل معاملات حلال کم خو بیا چې سیستم کې ته نو څنګه تاسو کې بچی د انسان خامخا مبتلا چې کله سیستم داسي او نظام داسي د ملکونو نو بیا د دې ګناه نه د وطن چې د هغه ذریعہ نشته نو نن سبا په دور کې حلال رزق ګټل چې نو دا ډیر لوی عبادت دی خو دې سره سره به بالکل انسان عبد الدنيا او عبد الدينار او عبد الپیسه نه جوړیږي د پیسې بنده د دنیا بنده چې دنه دا نه جوړیږي بلکې د دنیا نه بے رغبت او خپل جایز او حلال رزق چې دنه دا ډیر دی عبادت ته هغه چې دنه حاصلول پکار بل د مخلوق سره چې دنه حسن سلوک وکړي چې زموږ استادو معاشره کې مدا گاون کنده په هغه کې د انسان خیا دی مؤمن سره چې دنه د دې خلک نه یریږي ها زموږ خو د قسمتي او علمیه دا چې کوم سره نیکی نو هغه خلک ډډه کوي خدای پاک اوس بده بیا راځي او ماته چې دنه د 3 غنټې تقریر کوي نو د نیکانو خلکو سره زموږ په معاشره کې سیده خلک نه ملایي یریږي چې اوس د سره به اوس چل کو مؤمن سره به داسي چې هغه خلک وي نو خلک د خپل راشي د اخلاق داسي د خپل دعوت طریقه به کوي دعوت به موږ تاسو کو او د الله تعالی دین طرف ته خلک را بلو خو هغه په داسې طریقه باندې چې زموږ خلک ونه تختی او صحیح مسلمانان موږ علي چې زموږ استادو کمپنی او زموږ استادو دوستانه ته خلک راشي او هغه دیندار شي چې زموږ استاد سره یو کس یو هغه موږ قضا کول ولا نه بلکې موږ راځو چې هغه زموږ سره موږ راشي زموږ استاد په محفل کې خلک غلطي خبرې نشي کولای کنځلې نشي کولای به حیاي خبرې چې دې نه نشي کولای علاوه موږ تاسو چې دې صحیح مسلمانان سره په تقریرونو باندې چې کله انسان د عملی تور باندې کمزور او سره تقریر کوي کنه نو هغه د محفل نه بیا خلک چې دې نه دایري اوس هغه سيزونه چې هغه الله تعالی په محبت کې چې دې رکاوټ جوړيږي هغه کې یو په ګناهونو باندې همیشواله دي او بل چې دین واغه د دنیا محبت ته او د خواهشاتو چې دین داغه
خواهش پرستی د انسان خواهش لپاره زوی کېدو مونږ کوي چې زوی نه کېدو بیا مونږ نه کوي چې زوی کېدو تلاوت کوي چې زوی نه کېدو بیا تلاوت نه کوي نو دا څه د خواهشاتو بندګي او خپل خواهش پرستی چې کوم سره کوي دا د الله تعالی د قرب نه د ذکر نه دا انسان لري کوي الله تعالی دې موږ تاسو خپل پوره قرب حاصل کړي